نن سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل نه به ورشي او ورته وایي ما معاف کړه، ما غلطي کړې ده، ابه نورم اوچت شي، اب اسمان ته ورسیږي، نه بخم نه معاف کوم. او بعضې خلک څه وایي هلکه زه د علما په علما نه چې پیغمبر په جرګه راوستې بیا نه داسې ظالمانه شته. یو قرآن نه چې 100 قرآنونه راله راوړي بیا دې نه معاف کوم. قسم دې داسې خلک هم شته، داسې هم شته. خلک کم طرف ته لاړل د څه شی یې مړه چې تاله خلک درشي شکر نو باسي چې تاله کور ته څوک درغی، شکر نو باسي چې تاله څوک درغی او تا نه معافي غواړي. معافي خلک د الله نه غواړي. تا کې رحم نشته په مسلمان باندې. یو ټیک د غلطي به یې کړې، روانې به یې کړې، خو چې تاله کور د دردي خو خپله غلطي مني که نه، اروانې خپل مني، خپله غلطي مني، نو تاله پکار دا چې بلکل غلطي دې کړې ده، خو یاره چې ماله کور له رالې زره ماله طرف نه معافي. لیکن زموږ خلکو کې دا شی نشته. یقین په خدای او که دا ماته مخکې ورځو کې هم چا ووي وی یو سړي چاته ووایي چې قرآن شریف دله راوړمه، وایي چې 100 قرآن راوړه چې وایي به نه منم. ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی، دی د اسلام خبرې کوي. د قرآن بېعزتي وکړه کافر دی، ختم ته طلاقه ده. او دا خو ډېرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولم، وایي چې پیغمبر هم راولې نه منم. دا د پیغمبر بېعزتي کې مړه ته څه شي بوتله د پیغمبر ته رسې. ستا د خاندان او قوم یو ځای که قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کوم خر د پاسه سورلي کړې ده، قسم په خدای که د هغې خر د خپې دوړې ته هم ورسېږي. کبر ولې کې لویي مه کوه، په کبر الله خبره کېږي. شکر وباسه چې تا له یو سړی کور له راغی، تا ته ما معاف کړه. د خدای در له چې سړی راشي نو الله معاف کوي. ته د خدای نه لوی سړی لوی د لوی ذات دی. دا به نه کوې زما بیان چې څوک هم اوري او څوک هم دا بیان اوري، نو زه وایم چې زه هم پې عمل وکړم او تاسو هم پې عمل وکړئ. ښه خوی به استعمالوي انشاءالله، ښه اخلاق به استعمالوي. کور کې د ملګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي. او چې دله یو سړی راغی او ما معاف کړه، زه به ما بخلي. رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري، یو پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کي او خپله عاجزي وکړي او ځان عاجزه کړي، دله به خدای عزت ورکوي. من تواضع لله رفعه. د خدای دپاره عاجزي وکړې الله به دې معاف